د ټاون تاڼې پولیس د هوایي ډزو په الزام کې د واده زلمې او د هغه ملګری چې کوم دي هغه ګرفتار کړي دي او د هغې نه اسلحه هم ریکور کړې ده. دې حوالې سره د ټاون تاڼې اس ایچ او د حسیر خان د هغه وینا دا ده چې هغې ته شکایت ملو شو چې یاره د هغې په تاڼې په حدود کې یو واده دی او په هغې کې ډېرې زیاتې هوایي ډزې کېږي. کله چې دې ته دا شکایت ملو شو دی وایي ځان سره مې نفري واغېسته، په هغه ځای باندې مې چاپه وواله او د هوایي ډزو په الزام کې د واده زلمې او د هغه ملګری ګرفتار کړي دي. پولیس وایي د ده نه اسلحه هم ریکور شوې ده. هلته واده شروع، خلک د واده په خوشحالو کې په دې دوران کې د هوایي ډزو په الزام کې واده زلمی چې کوم دی هغه دی راوستو تاڼې ته، د هغه خلاف اف ای آر درج کو. دا د خلکو دپاره یو ډېر غټ سبق دی. موږ بار بار داسې ویډیوز دې دپاره ورکوو، موږ پکې نه د چا نوم ولو چې یاره نه پکې د علاقې نوم ولو چې د چا بېزتي ونه شي، خو صرف اویرنس ورکوو، اویرنس دپاره دا ویډیوز کوو چې یاره نور خلک دې سبق والي او په دې ودونو کې یا د خوشحالۍ په موقعو کې هوایي ډزې نه کوي. ځکه چې مطلب دا وګورئ ټول خلک به واده له راغلي څونه ټینشن هغه ته جوړ شو. د واده چې کم کور وي نو علم وینا پکار د میلمنو ته چې یاره ای راځي نو ځان سره د اسلحه هم نه راوړي او هوایي ډزې دې هم نه کوي.